بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه وقار احمد سواتي. څنګه چې مونږ تاسو ته اناونس کړي ده چې د سوات بورډ د طرف نه چې دی هغه ریزلټ اعلان چې شوی دی د میټریک هغې کې چې دی مونږ تاسو ته ووایو چې مختلف سټوډنټس چې دی هغو پوزیشن یې اخیستی دي. دا ټایم چې دی زه موجود یم د سوات په سیمه مینګوره کې د المدینه ماډل سکول کې چې دی موجود یم چې د سکول چې دی هغه په بورډ په ټاپ 3 کې 2 پوزیشن راغلي دي. یو سیکنډ پوزیشن راغلی دی او یو تھرډ پوزیشن چې دی هغه راغلی دی. دا ټایم چې دی هغه موجود یم په المدینه ماډل سکول کې. هغه طالب علم چې دی هغه را سره موجوده ده چې هغې سیکنډ پوزیشن چې دی هغې اخیستی دی. خمارو خالد نوم دی او دو چې دی 1078 نمبرې چې دی هغه اخیستي دي. هغه را سره موجود ده. دا ټایم تپوس پتې کوو چې څومره خوشحاله ده. څومره خوشحاله یې؟ 1078 نمبرې تاسو اخیستي په بورډ کې سیکنډ پوزیشن ستاسو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو بس زه شکریا ادا کوم د خپل رب د خپل الله چې هغوی نن زه په کوم مقام باندې یم صرف د خپل الله د وجې نه. سیکنډلی چې ده که نه دا د ټول اول مطلب سکول منیجمنټ چې ده که نه سکول منیجمنټ کم ټیچرس دي کم هیډ ماسټر هیډ مسټرس دي هغوی مطلب زموږ په دې مقام کم چې موږ په دې مقام باندې یو هغوی په دې کې مې وایټل رول ادا کړی دی. ولې چې مطلب ډېر شي سکولز دي ډېر شي کالجز دي خو موږ په دې سکول ته ولې راغلي یو ځکه چې مطلب دا سکول چې دی که نه په دې کې دا موږ صرف موږ کلاسز صرف موږ نونس کې کلاس نه اخیستې بلکې موږ افټرنون کې موږ هم کلاسز اخیستې دي او مطلب دوی موږ سره ډېر زیات کوشش کړی زموږ د ټیچرز د هغې د وجې نه موږ په دې مقام یو. دنیا کې هېڅ هم امپوسیبل نه دي. نتھنګ از امپوسیبل بټ وی هیو ټو ټیک د فرسټ سټیپ. کله چې موږ فرسټ سټیپ فالو کړو جي نو مطلب د هغې نه پس به موږ سټارټ کړو ځکه چې موږ فرسټلی موږ د یو شي نه فیملیر نه یو. موږ ته پته نه چې آیا دا مطلب د یو کوم چې موږ سټیپ اخلو آیا دا مخکې موږ ځو که نه ځو. دا ته ووایه چې کوم فرسټ سټیپ چې دی هغه خو تاسو اچیو کو مخکې ګول د فیوچر څه ګولز دي؟ جی زموږ ګول دا زما فرسټ اف اول زما هم ډریم دی زما د فادر زما د پیرنټس هم ډریم دی چې زه مطلب زه میډیکل فیلډ کې لاړ شم ځکه چې زموږ په فیملی کې مطلب داسې څوک نشته آیا بس پورې مطلب چې میډیکل ته تللی ځکه چې خو زه زه یم او زما فادر سپیشلی زما پیرنټس زما فادر ما باندې دا ډېر زیات یقین دی چې زه مخکې لاړ شم میډیکل فیلډ ته لاړ شم ځکه نه چې میډیکل فیلډ زما دا مطلب لیکواله د بچپن نه زما دا خواهش و زما خواب و چې زه میډیکل ته لاړ شم او یو ډاکټر اسپیشلی زه هیډیک سرجن مطلب رخ شم مخکې او سایکاټرکس هم ته ما مخکې لکه مطلب دغه دی نو زه یم چې دې ته لاړ شم او زه نن ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې مطلب زه چې په کوم مقام باندې یم تاسو ته ما معلوم وي چې اول کریډټ ګوز ټو آل مایټي الله. سیکنډلی د المدینه موډل سکولز کې هغو مطلب د هغو کوشش رنګ راوړو او مطلب موږ دا پوزیشن حاصل کړو الحمدلله. سټوډنټس ته به څه پیغام ورکړې اخره دی؟ سټوډنټس ته به دا پیغام ورکوو جي موږ چې الله پاک د چا محنت نه ضایع کوي چې که تاسو محنت کړئ نو تاسو له به خامخا الله پاک د هغې صله درکوي ځکه چې په دنیا کې هېڅ هم امپوسیبل نشته خو موږ له پکار دی چې موږ ورک هارډ وکړو ځکه چې زموږ فاونډر اف پاکستان قائد اعظم محمد علي جناح هم ویلي چې ورک اینډ اونلی ورک چې کله موږ کار کوو نو د هغې ډیفینیټلی موږ ته د هغې کم صله ده کم ریوارډ دی هغه موږ ته میلاوي. دا ټایم چې دی موجود یم هم په دغه المدینه ماډل سکول ان کالج سوات کې چې دی موجود یم د دوه پوزیشن راغلي وې. د سیکنډ پوزیشن هولډر طالبه چې د هغو سره ستاسو هغه خبرې اترې چې دی هغه مونږ وکړلې. راځو به تھرډ پوزیشن هولډر چې دا لایسا نور چې دا هغې 1076 مارکس چې دی هغه اخیستي دي. لایسا نور 1076 مارکس چې دی هغې اخیستي دي. تپوس پتې کوو چې څه وایي؟ لاول خو د ټول نه مخکې تاسو ته مبارکي درکوو بیا تاسو په دې خپل خوشحالۍ باندې څه وایي؟ جی زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم او د الله پاک ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې الله پاک ماله دومره زما د محنت صله راکړه. او بیا زه دا خبره کول غواړم چې زه چې کوم په انسټیټیوټ کې یم په کوم سکول کې یم هغه زما فیورټ سکول دی او ځکه چې زه کوم د ویری بګیننګ زه چې کوم سکول ته راغلی یم هغه المدینه دی او کوم سکول چې زه اکسپټ کړی یم کوم سکول کې چې ما سبق ویلی دی کوم چې ماله چې دی هغه هر څه راکړي هغه نالج راکړی کوم چې ما ته پته نه وه. نو زه چې دی زه دې سکول ته تھینکس ویل غواړم زه پرنسپل سر ته تھینکس غواړم زه دې سکول میډم ته دې ټیچرس ته تھینکس ویل غواړم ځکه چې هغوی زه دومره انکریج کوم زه یې د دې لایقه جوړه کړم چې زه خپل ګول حاصل کړم زه مخکې لاړه شم او څه چې زما ګول دی زه هغه حاصل کړم زه خپل ویشز پوره کړم. د فیوچر ستاسو څه ویشز دي او څه ګول؟ جی زما فیوچر کم ګول چې دی نو هغه دا دی چې لکه زه ډاکټر جوړېدل غواړم او بیا په ډاکټر کې چې زما ویش دا دی چې سپیشلایزیشن ان میډیسنز کول غواړم ځکه چې فیمیلز چې دي که نه چې هغه خپل مطلب چې کله لکه هغه ډاکټر لځي نو هغه اکثر میل وي او په دې لیول باندې چې دی نو فیمیلز ډېر زیات کم دي نو ځکه زه یم چې زه یو فیمیل لاړه شم په دې لیول باندې نو زه به د فیمیل پرابلمز چې دی هغه به په هغې باندې به زه پوه شم زه به هغوی له چې د هغوی دغه ورکړم ټریټمنټ ورکړم. سټوډنټس چې دي اوس چې په
9 10 کې دي میټریک کې دي یا نور سبق حاصلوي هغو ته څه پیغام ورکوي؟ چې هغو ته به زه دا پیغام ورکړم چې تاسو چې دی صرف دا نه چې تاسو صرف ورک هارډ وکړئ په دې کې چې تاسو به ځان خپل کنسپټ کلیر کوئ. دویمه خبر دا چې تاسو په الله پاک یقین ساتئ ځکه چې دې نه بغیر زموږ یو سکسس هم کامیاب نه دی. او بیا چې دی بیا به زه دا خبره کوم چې تاسو له پکار چې تاسو الله پاک نه چې دی هغه دعا وغواړئ خپل چې د خپل محنت وسیله د الله پاک نه وغواړئ. زما امید دا دی چې لکه زما په شان به تاسو هم کامیاب شئ. مننه عزتمندو. دا ټایم چې دی د دوی والد صاحب را سره چې دا ټایم موجود دی چې دوی څه ویل غواړي د دوی څومره خوشحالي یعنې چې ماماجي څه ویل غواړي؟ ډیره مهرباني. دا ټایم المدینه ماډل سکول اینډ کالج پرنسپل صاحب چې دی هغه را سره موجود دی. عمر علي صاحب سره به خبرې اترې کوو. د دوی د سکول چې د دوه پوزیشنه راغلي دي په دې خوشحالۍ په موقع باندې د دوی نه اورو چې دوی څه ویل غواړي. سر لاول د طرف نه خو تاسو ته مبارکي درکوو بیا څه وایي جي؟ السلام علیکم. ستاسو ډیره مننه وقار خان او د سوات نیوز ډاټ کام چې تاسو موږ ته دا موقع راکړه او خصوصا د ماشومانو نه حوصله افزایي وکړه. ډیره مننه، ډیره شکریه. او دا زما نه بلکې د ټول پیرنټس د ټول سوسایټي د ټولو مبارکي ده. زه هم د خپل طرف نه ټولو ته او خصوصا تاسو ته هم مبارکي در کوم. سر اوورال ریزلټس تاسو څنګه راغلی دی د سکول؟ اوورال ریزلټ خو زمونږ ډیر زیات ښه راغلی دی، بلکې هر کال چې زمونږ څنګه ریزلټ راځي نو زه به داسې ووایم چې د 2007 نه زمونږ ډیر زیات ښه ریزلټ سي، خصوصا دا ریزلټ بلکې هر کال زمونږ د 2007 نه که تاسو وګورئ اوورال اف ای سی هم مونږ ټاپ کړی و. 2 کاله مخکې بیا هم پوزیشن راغلی و، فرست سیکنډ پوزیشن راغلی و. اوس چې زمونږ کم پوزیشنز راغلی دي نو هغه سیکنډ او تھرډ پوزیشنز دي چې هغه خمارو خالق ته 1078 مارکس او بیا لایسا نور د 1076 مارکس. زمونږ اوورال 89 سټوډنټس چې دي هغه 1000 نه بره دي او 199 199 دا زموږ په A1 ګریډ کې دي او فیل خو پکې تاسو ته دغه سر دا معلومو چې څونه سټډي به یې کړي څونه محنت به یې کړي ستاسو اندازه؟ زه که د سکول په حق له ووایم خصوصا نو د المدینه دلته کې موږ ماشوم داسې نه دی پرېښودی چې دی به راشي نو دی به بیا کور ته لاړ شي. دی چې سحر راشي دی بیا چې د سکول نه وځي نو هغه ماښام وي. دا ماشوم چې لاړ شي دله بیا هم موږ دومره هومورک ورکړی چې دی به کم از کم 2 اورس چې دی په کور کې سټډي کوي. د هغې سټډي نه علاوه د دوی خپل پرسنل سټډي دغه د کنسپټ کلیرنس دپاره نو دوی پکې اوورال زه چې وګورم خصوصا د ایګزام په ورځو کې نو ډېرې ماشومان پکې داسې راغلي چې هغه 16 to 18 اورس د هغو باقاعده سټډي شوي ده او چې ډېره کمه سټډي شوي ده نو هغه 12 to 15 اورس شوي ده. ډېره زیاته مننه سر. د سوات نیوز ډاټ کام ګرانو مینوالو دا د المدینه ماډل سکول اینډ کالج پرنسپل صاحب عمر علي صاحب چې دوی خپل خبرې وکړې ډېر زیات منتلګي هم چې ډېر زیات خوشحاله ده او د خوشحالۍ خبره هم دا ده. د بل پروګرام پورې خپل کوربه وقار احمد صفاتي له اجازت ورکوي. د الله په امان.